او غلط فهمی ده په خلکو کې قبر راکنی مسمار پکې روزي یا لړم پکې روزي یا پکې مګ روزي نو د دې دا خیالي چې لکه دا کس ډېر زیات بد عمل او یا دا کس چې بد اخلاق او یا دا کس بد کردار او نو ځکه د په قبر کې چې مار یا لړم رو دا ډېر غلطه خبره ده. وای په دې علاقه کې خو یو ادیره شړی مار په آباد ځای کې نه اوسېږي ګیټ چاپېره کورونه په آباد ځای کې څوک مار پرېږدي او نه په پټو کې خلک هر وخت چې دی کري هر وخت یې اوبه کوي نو یو ادیره داسې ځای دی چې هغه څوک چیړي نه نو دا زهریله مخلوق په ظاهره خبره ده په ادیره کې جوړی په ادیره کې به اوسېږي نو کله به په یو سوړه ننوځي په بله به وځي دا د دنیا هغه ماران او لړمانان دي لهذا څوک دې دا نه و چې د پلاني خبر نه مار ووتو نو دا کس چې دی دا غلط و یا دا کس چې دی دا صحیح نه و یا په قبر کې مار راووتو نو دا کس صحیح نه دی دا غلط خبره ده. صرف د یو مار راوتلو په وجه باندې د هغه په نیک اعمالو باندې هغه په سین باندې مه لو کوئ صرف د دې نه دا فیصله مه کوه چې د هغه ټول اعمال دې په سین لو کړو صرف د دې نه دې فیصله د هغه د بدعملۍ وکړه چې په قبر کې مار دی په قبر کې لړم دا خو په دې ځمکه کې اوسېږي او بیا ادیره خو شړ ځای او هغه د شړ په ځایونو کې دغه مخلوقات اوسېږي لہذا کم چې د قبر ماران او لړمانان دي د هغې باره کې راځي چې هغه دومره خطرناک دی که چا ته ټک ورکړو تر قیامته پورې به د هغه درد کې کمی رانشي د هغې خو داسې د هغې د سترګو بیا د هغې د پنجو داسې یو مختلف چې دی کیفیت په احادیثو کې ذکر شوی دی او وایي که هغه په ځمکه باندې یو پوکې ووایي تر قیامته پورې به په هغه ځای باندې شین بوټی راونه خېږي دا د هغه قبر د لړمانانو د مارانو کیفیت دی تاسو چې په دې ادیره کې نه داسې لړ شي وخوا لړ شي نو دې نه د چا د قبر والا د بدوالي فیصله مه کوئ دا خو د دنیا مخلوق دی ګرځي به څنګه چې په کور کې روزي نو څه کې کور والا بد شو د چا په کور کې مار راووت نو څه کې کور والا چې دی بدعمل دي ټول ځکه مار پکې راووت یا پکې لړم راووت نو دغه شان د چا د قبرونو فیصلې په دغه مارانو سره مه کوئ د قبر ماران هغه څوک نه ییني د قبر لړمانان څوک نه ییني هغه صرف هغه کس ییني چا چې بد عمل د دنیا نه وړی دی بس هغه سره کار دی هر کس چې دی هغه مار او هغه لړم نه ییني دا تاسو چې نه د دنیا د چا په کور کې د چا په حجره کې او په ادیره کې وي او ځي راځي به ګرځي راګرځي به نو دغې نه چې دی دا فیصلې تاسو مه کوئ لہذا خپل عمل ځان سره سم ویسئ که ادیره د مارانو ډکه وي تا ته به څه نه وایي دا مه وایه چې ما په دې ادیره کې مخه دلته ماران دي که تا د شیشې په بکس کې بند کړي او ته ګناهګار یې هلته کې به ستا د عمل نه مار جوړېږي او نه به دې پرېږدي او که تا نیک اعمال ځان سوړي دي که دغه ادیره د مارانو لړمانانو نه ډکه وي د منګکورو نه ستا بدن به تر قیامته پورې سلامت پروت وي کفن هم څوک نشي شلولی لہذا عمل ځان څخه یوسه او بیا بې فکره شه دغه څیزونه الله به ستا په قبر کې حفاظت کوي دعا وکړه الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة